او حماد بن ابراهیم رحم الله وی دیو کس چې دنو دو ځله سنګسارول مناسب به ممکن وي نو دا لواتت کون کې به دو ځله سنګسارول ډبل او مشهور محدث محمد بن سیرین رحم الله فرمایي بزناورو کې سوا د خنزیر او د خر دا قومیلوت والا عمل زناورو کې مشهور شکل سوا د خر او د خنزیر او مجاهد رحم الله فرمایي چې دا منحوس عمل کون کې کس که د ځمکې او د اسمان په هرې قطرې سره ولګ ځمکې او د اسمان په هرې قطرې سره دی ولګ نو بیا هم دی باطني طور به ناپاک باطني طور به دی بیا هم ناپاک بیا هم دی پلیت د هغه باطن د دې وجې نه هم جنس پرستی نه د بچ کېدو دپاره هغه ټولې دروازې بندول هم ضروري دي چې کوم د منحوس عمل ته پې بنده رسي نو بېګیرې هلکان هغوی سره ناسته پاسته د دې نه ځان ساتي هغوی ته کتل د دې نه هم ځان ساتي ځکه اول روانې د دې ګناه د دې منحوس عمل هر د زنا لواتت ای شروعات د سترګو نه کې د نظر نه اول خو څنګه زن پردو زنانو ته غیر محرم زنانو ته قتل ګناه ده دغه شان بیریش الکان بیګری الکان ته قتل هم هغه ګناه ده دې ته هم نه څنګه چې پردو خو سره اختلاط خبرې اترې ناسته پاسته چې دا حرام ده بغیر ضرورت او غیر شرعي ضرورت ده اگر ډاکټر شو دکاندار شو مجبوری ده نو دغه شان بیریش الګ سره خبرې اترې ناسته پاسته ده حرام محسوس بعض تابعین وایي چې دیندار عبادت گزار انسان دا خطرناک شر مخمه لوی دشمن چې نو دا بیریش الګ ته دا نه زیات خطرناک د درنده نه زیات خطرناک د پاره عبدالله مبارک رحمۃ اللہ فرمایي جوزل سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ حمام ته داخل شو نو هلته یو ښایسته هلک راغی ویې فرمایل چې دی بهر وباسه باز دی بهر وباسه ځکه ښځې سره به یو شیطان او د هلکانو سره د لسو نه سوا شیطان لسو نه سوا د دې ځای نه بهر کېدل